نزدو ورځو کې اسلام آباد نه یو قانون پاس کو وقف املاک بل په نوم باندې او هغه بل هغه ټولو صوبو ته توسیع وکړله خیبر پښتونخوا کې هم ابل ورځ هغه قانون د اسمبلی نه پاس کو پنجاب نه هم پاس کو سند نه هم پاس کو هغه قانون کې څه لیکلي دي هغه قانون کې لیکلي دي چې څومره ځمکې په پاکستان کې خلکو وقف کړي دي جماعت ته وقف کړی دا مدرسې ته ځمکه وقف کړی دا قبرستان ته وقف کړی دا جنازګاه ته وقف کړی دا تبلیغي مرکز ته وقف کړی دا د دین مدرسې ته وقف کړی دا دا ټول وقف ځمکې دا به رالګي او په پټوار کې به د کمشنر اوقاف او د ډیپټي کمشنر د دواړو په نوم باندې په پټوار کې د هغې انتقال دا به کوي بیا کمشنر اوقاف او ډیپټي کمشنر صاحب هغه خود مختاره دی کو کم د مدرسې محتمم د تبلیغي مرکز امیر صاحب د جنازګاه او د قبرستان متولی صاحب د مسجد امام او خطیب صاحب هغه د دین انکار وکړو حکومت به رالګي او یومیه بنیاد باندې به په ده باندې 1.5 لاک روپۍ جرمانه شروع کوي تر 3 میاشتو پورې کو دی تیار نشو نو یومیه بنیاد باندې 1.5 لاک روپۍ حکومت د طرف نه جرمانه د 3 میاشتو به راجمع کیږي او کو فرض کا هغه چا ورکولې نشوله د دغه مسجد د طرف نه د دغه مدرسې د طرف نه د دغه جنازګاه د طرف نه د دغه قبرستان د طرف نه په تبلیغي مرکز کې یو کس داسې نه و چې په کروڑونو روپۍ دغه جرمانه ډکه کړې وې بیا به ډیپټي کمشنر صاحب رالګي د جومات دغه ځمکه به نیلام کوي بیا به ډیپټي کمشنر صاحب رالګي دغه قبرستان دغه جنازګاه به نیلام کوي بیا به په تبلیغي مرکز باندې نیلامي کیږي د کلي یو زورور مټور سړی به راځي او په نیلام کې به دغه ځمکه اخلي دغه خوښه ده د جومات منارې ورانۍ مارکیټ پې جوړوي دغه خوښه ده پلازه پې جوړوي دغه خوښه ده سینما پې جوړوي دغه خوښه ده کور پې جوړوي دغه مرضي ده دغه ملکیت دی او چې چا د خپلې ځمکې انتقال هغه د ډیپټي کمشنر صاحب او د کمشنر اوقاف په نوم باندې وکړو نو د دې نه وروستو به بیا صحیح زما محترم ورونو چا چې غاړه کېښودله نو هغوی دپاره به صحیح هغوی دپاره به دا امام مسجد ته به چټۍ راځي ته به د دې مطابق تقریر کوې د مدرسې محتمم صاحب ته به نصاب راځي ته به دا نصاب په مدرسه کې پړاوې د تبلیغي مرکز امیر صاحب ته به د وعظ او د نصیحت چټۍ راځي ته به نن په شب جمعه کې په تقریر کې دا الفاظ وې د دې نه بهر به یو لفظ دا به بهر کېږي نه زما محترم ورونو دا قانون به حیثیت د قانون دا اوس موجود شو او دا په ټولو صوبو کې او په مرکز کې راغی مونږ چې کله ژاړو چې قانون ساز اسمبلو ته علما لیږئ نو خلک زمونږ نه مني زما محترم ورونو نن خبره راغلله او دا د چا په دباو باندې کړی دی د دې قانون په ټایټل کې لیکلی دي چې FATF فاینانشل ایکشن ټاسک فورس دا یو بین الاقوامی د بدماشانو یهودیانو اداره ده دا د هغې په دباو باندې موږ د قومي اسمبلی نه دا قانون منظورو